آیا تاسو دا غواړئ چې په دې نن ورځ کې تاسو 10 غلامان آزاد کړئ د الله د رضا دپاره او 100 نیکۍ دا ستاسو په عملنامه کې ولیکلی شي او 100 ګناهونه مو د عملنامې نه ختم کړی شي او دغه رنګې د شیطان نه ستاسو ټوله ورځ حفاظت وشي. او آیا تاسو دا فضیلت هم حاصلول غواړئ چې د قیامت په ورځ باندې کله حساب کتاب کیږي او دا ستا د دې ورځې عمل دا په ټولو عملونو کې ستا افضل شمار کړلی شي او د ټولو خلکو د عملونو نه ستا دغه عمل چې په دې نن ورځ کړی دی دا بهتر ثابت کړی شي. نو د دې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. یو داسې کلمه ده چې هر چاته یاده ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د ورځې 100 کرتې دغه کلمه ووایي نو الله جل شانه به دغې کس ته 5 خاص انعامات ورپه نصیب کړي. اولنی انعام به څه وي؟ چا چې دغه کلمه 100 ځلې د ورځې په سحر کې یا د ورځې په نوره کومه حصه کې وویله پوره یې کړله نو الله جل شانه به دته د 10 غلامانو د آزادولو اجر ورپه نصیب کړي. او وی چا چې یو غلام آزاد کو په ده باندې به د جهنم اور حرام شي. سوچ کوئ څوک چې 10 غلامان آزاد کی الله جل شانه به یې څه بدله ورکوي. دویم د دغه انسان چا چې دغه کلمه وویله د ده د عملنامې نه به 100 ګناهونه ختم کړی شي او 100 نیکۍ به د ده په عملنامه کې ولیکلی شي. دغه رنګې ورپسې کم انسان چې د ورځې په شروع کې دغه کلمه 100 کرتې وویله نو الله جل شانه به ټوله ورځ د شیطان نه حفاظت نصیب کی او د شیطان نه چې حفاظت نصیب شو بیا نور څه غواړي. او دغه رنګې کله چې وایي یو مسلمان دغه کلمه د ورځې 100 کرته ووایي نو وایي د قیامت په ورځ چې کله د عملونو حساب کیږي په دغه ورځ په کومه ورځ چې ده د عمل کړی دی دا دعا یې ویلې ده وایي په دغه ورځ به د ده نه بهتر عمل کوونکی هیڅ څوک نه وي الا مګر هغه څوک به وي چا چې په دغه ورځ باندې دا کلمه د دغه انسان نه زیاته ویلې ده. مثلا تا 100 ځله وویله بل انسان راپاسېد هغه 200 کرته ویلې دغه یو کس چې دغه کلمه یې له تا نه ډېره ویلې دغه تا نه بهتر ثابتېدلی شي بل هیڅ څوک به داسې نه وي چې په دغه ورځ باندې له تا نه بهتر عمل کړی وي. او دا زه نه وایم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. نو ملګرو دوستانو 100 کرتې دا دعا ویل دي په شمار سره ټول 10 منټه هم پې ستاسو ونه لګېږي او دومره عظیمه بدله الله جل شانه پې ورکوي. زموږ او ستاسو د خوږ پیغمبر وینا ده نو لحاظه دا کلمه په خپله هم ووایئ خپلو کشرانو ته خپل فیملی والو سره هم شریکه کوي د خپلو ملګرو سره هم شریکه کوي. ستاسو د وجې نه به ډېر خلک دغه دعا ووایي دغه عمل به وکړي په ثواب کې انشاءالله موږ تاسو ټول ورسره شریک یو. الله دې په ماله تاسو ټولو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي دغه اجرونه او دغه فضیلتونه د الله جل شانه زموږ نصیب کړي. سحر وختي دی دغه پیغام مې تاسو سره شریک کو تاسو د نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.